أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. دینه مخکې حضرت ابراهیم علیه السلام دعا وکړله چې الله دغه کور جوړ کو او بیا د هغې نه وروسته ووی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک. او بیا ابراهیم علیه السلام دعا وکړه ربنا وابعث فیهم رسولا منهم ای الله توی د دوی نه په دوی کې یو پیغمبر رسول چې دی نو هغه مقرر کړي یتلو علیهم آیاتک چې هغه پستا آیاتونه په دوی باندې لولي ویعلمهم الکتاب دوی ته چې نو د کتاب تعلیم ورکوي والحکمت حکمت ورته ښیي ویزکیهم او پاکي دوی لره انک انت العزیز الحکیم یقینا تو چې نو غالب او حکمت خاوند حضور علیه السلام حدیث مبارکه کې راځي امام بغوی رحمه الله په خپل سند سره ذکر کړی دی او د حدیث بیا چې نو تقریبا اکثر تفاسیر راغستلې هم دی. نبی علیہ السلام زما د راتلو اسباب درې دي دنیا ته زما د راتلو اسباب هغه درې سببونه درې وجې دي. یو وجه چې دی نو دعوت ابي ابراهیم علیه السلام زما د پلار د حضرت ابراهیم علیه السلام دعا ده چې ابراهیم علیه السلام دعا وکړله ربنا وابعث فیهم رسولا نو رسول نه مراد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مراد دی. دویم چې دی نو زه د حضرت عیسی علیه السلام هغه بشرا او بشارت یم کم چې عیسی علیه السلام خپل حوارین او خپل شاګردان او خپل چې دی نو مریدان او خپل امت ته ویلي ولو سورۃ صافات کې دا غي چې نو هغه ذکر دی ومبشرا برسول یأتیه من بعده اسمه احمد. زه تاسو له په داسې پیغمبر سره زیری درکوم چې هغه به زمانه وروستو راځي د هغه نوم به چې دی نو احمد علیه السلام او بیا صحیح بخاري صحیح مسلم ترمذی د ټول حدیث ذکر کړي حضور علیه السلام چې نو هغه انا محمد و احمد زه محمد یم انا حاشر زه چې نو زمانم حاشر دی هغه چې په ورځ د قیامت دا ټول خلک به زما په قدمونو باندې راجمع کېږي و انا العاقب زما یو نوم چې دی نو هغه عاقب دی عاقب هغه ته ویل کېږي الذي لا نبي بعده چې د هغه نه وروسته بل پیغمبر نه یعنی زه خاتم النبیین یم. نو زه چې نو هغه د الله د پیغمبر حضرت عیسی علیه السلام هغه بشارت یم چې کوم هغه خپل قوم ته ورکړو چې د ما نه وروسته به یو پیغمبر راځي چې د هغه نوم به صحیح احمدي. او دریم زما د راتلو سبب زما د مور هغه خوب دی چې کله چې نو هغه حالت حمل حضور علیه السلام د هغې په نفس مبارکه باندې نو په دغه وخت کې چې نو هغه بیبي آمینه د هغې یو خوب ولیدو او خوب دا ولیدلو چې د هغې د وجود نه یو نور راووتلو او په هغې نور سره د شام کسرا د هغوی چې نو هغه محلات چې نو هغه ټول روښانه شولو. نو زه د خپلې مور هغه خوب تعبیر یم. نو زما د دنیا ته د راتلو دا درې چې نو هغه سبب دی. او بیا په دې آیات کې الله جل جلاله د خپل پیغمبر درې څلور چې نو هغه فرض منصبي چې ورته ویل کېږي هغه ذکر کوي چې د پیغمبر کار دا هغه څلور کارونه ول نو څوک چې دا څلور کاره کوي نو دا د پیغمبر حقیقي وارث دی. نمبر 1 الله جل جلاله پیغمبر دعا وکړه ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک د ټولو نه وړاندې چې دوی ته ستا آیاتونه تلاوت کوي. نو معلومه ده شوله د آیاتونه چې قرآن پاک ورته په ناظره ښیي. حدیث مبارکه کې راځي الله پیغمبر فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلم تاسو کې بهترین هغه انسان دی چې هغه په خپل هم قرآن پاک زده کوي او نور ته هم قرآن پاک چې نو هغه ښیي. بیا دغه شانتي چې نو هغه علامه ابن ماجه صاحب د سنن ابن ماجه چې نو هغه یو روایت نقل کړي په نمبر 115 باندې
نو په هغې کې چې نو هغه فضایل قرآن کې یو حدیث مبارکه راوړی دی حضور علیه الصلاة والسلام مفهوم یې دا دی حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل یا ابا ذر اے ابو ذر ته چې نو سحر کې او د قرآن پاک یو آیات زده کړي د ستا لپاره د 100 رکعاتو نفلو نه افضل دی او ته چې د قرآن پاک چې نو د علم یو باب زده کړي نو دا ستا دپاره چې د 100 رکعاتو نفلو نه افضل دی او بیا د الله پیغمبر مزید وفرمایل تاسو چې نو علم زده کړئ علم عالم دا غوره دی اگر که ستاسو په دغه وخت په دغه علم باندې عمل ولی نه که په دې باندې ستاسو عمل نه خو بیا هم علم چې دی نو هغې له الله پاک یو فضیلت ورکړی دی یو وخت به داسې راشي چې په دې به عمل هم شروع شي خو که اوس یو سړی عمل کول غواړي خو د سره سشتې نه نو عمل پس وکړي نو دې وجې ده نو بعضې حضرات اوس په دې ځای کې دغه ځای نو لږ وضاحت د دې دپاره کوم چې بعضې کسان چې نو هغه اکثر مخکې هم ما که خیال مو کړی دا خبره کړې چې په فیسبوک موبایل د ټي وي د دې چې نو هغه علما په دې باندې چې کومې قصې تذکره سید ښه حضرات معروف مشهور چې کومې هغه به پکې وي خو په دې باندې اکثر چې نو هغه فتنې والی دغه مخکې چې نو هغه چاته پته نه لګي دغه ټول چې نو تفصیل چاته نه معلوم داسې نه نو مخکې ورځو کې هم یو کس ویلو یو مولوي صاحب چې نو هغه دا دی هغه وایي چې د قرآن پاک آیاتونه صرف په ناظره په ویلو باندې هېڅ ثواب نه میلایږي دا بالکل صفا صریح چې دی نو هغه د قرآن حدیث د فقه د اصول خلاف خبره ده دا غلطه خبره ده قرآن الله رب العزت د خپل پیغمبر چې نو هغه فرض منصبي چې دی نو یو دا ګرځولی یتلو علیهم آیاتک دی به د قرآن پاک آیاتونه په تاسو باندې لولي نو دی نه مطلق ناظره چې دی نو ثابت شوله که نه دی نه چې نو اوس څوک وایي چې په ناظره باندې قرآن لوستل دی باندې ثواب نه میلایږي العیاذ بالله دا فضل دی د دې سړي دا خبره چې نو هغه 100% غلطه ده 100% دا غلطه ده ولې دا د پیغمبر چې نو هغه فرض منصبي دی نو څنګه دا غلط شولو قرآن دا عام کتاب خو نه دی دا خو تورات یا انجیل په شان دا غوی تحریف شده کتاب خو نه دی یا د دنیا بل یو کتاب خو نه دی د دې وجې نه حضرات علما کرام چې نو هغه دا مسله لیکلې ده چې کم سړی چې دی نو هغه قرآن پاک صرف په اردو کې صرف په پښتو کې صرف په پارسی کې صرف په انګریزي ژبه کې چې نو هغه ولیکو او دې سره الفاظ نو لیکلي دا سړی ګناهګار دی صرف قرآن پاک چې نو بغیر د الفاظو نه قرآن پاک چې نو هغه ته نشي لیکلی که یو سړی چې نو منو ان خصپا صحیح چې نو هغه تلاوت په بله ژبه وکړي لکه الحمدلله رب العالمین په ځای دی وایي تمام صفات چې نو الله پاک لره دی چې ټولو جهانو پالون کې دی چې هغه بېحده مهربان او رحم والا دی مالک چې نو د ورځې د جزا دی او دی په دې باندې مونځ کې د مونځ نه کېږي د چې کله مونځ نه کېږي او دغې باندې دی ګنهګاري کې چې صرف دغه لیک او قرآن آیات ورسره دی نو معلومه دا شوله چې آیات د دې ویل دا مستقل چې دی نو عبادت دی او بیا چې نو ما تاسو ته دغه حدیث وي د حضور علیه الصلاة والسلام په زمانه کې د صحابه معمول تاسو به لیدلی چې هغه په شپه ورځ کې یو ختم کو عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مبارک راځي چې هغه په هر شپه کې په 2 رکعاتو کې چې نو هغه ختم کو نو که چېرته په تلاوت باندې ثواب نه نو هغه اسې ثابت شپه ور دی دو بعض صحابه مبارک راځي دا غوي په 3 ورځو کې ختم کو بعض صحابه مبارک راځي تابعینو کې دا غوي بچنه په 9 ورځو کې یو ختم کولو نو که به مطلق ناظرې باندې ثواب نه نو بیا خو په دې نه کېدل او بیا چې نو دا تاسو به ښه شاید نه پوهېږئ حکم حضرات چې نو بعضې علما هم په دې کې راوړي نو به که خیال مو کړی نو د اصول فقه قاعده ده په هغې کې اصول فقه کې چې نو هغه دا خبره ذکر کړی قرآن تعریف چې نو هغه یې کړی دی نو هغه وایي چې قرآن هو النظم قرآن چې دی نو هغه دا نوم د نظم او د معنی د دواړو په یو ځای باندې دی قرآن د الفاظ او قرآن د معنی د دې دواړو مجموعې ته چې دی نو هغه قرآن ویلی کېږي نو که د دې نه یو تو واخلي او یو پرېږدي نو دا خو بیا قرآن نه شولو نو دې وجې نه دا چې نو د الله د پیغمبر فرض منصبي دی او چې کله فرض منصبي دی نو د دې نه معلومه دا شوله چې آیات دا مستقل ثواب چې دی نو هغه لري که څوک صرف چې دی نو هغه قرآن پاک آیات لولي نو په دې باندې باقاعده د ته اجر و ثواب چې دی نو هغه میلایږي هغه ځان نه خبر ده چې څومره سوچ فکر تدبر سره ولولي دومره به د هغه مقام او درجه چې دی نو هغه لوي صحابو کې خو ټول صحابه 100% چې نو هغه علما خو نه ول
صحابو کې تاجران ول، په صحابو کې زمیداران ول، په صحابو کې چې نو هغه نور طبقه والول. نو د دین معلومه ده شو چې مطلق آیات د قران پاک قران چې نو هغه په ناظره باندې تلاوت کول باقاعده په دې باندې انسان ته اجر او ثواب چې نو هغه ملایي. دویم ويعلمهم الكتاب او زده کوي به دوی ته چې نو کتابو. نو معلومه ده شوله چې قران چې نو هغه تفسیر د قران مفهوم د قران ترجمه د زده کول دا په مسلمان باندې لازم دی. دی بچنه نو هغه د زده کوي چې د پته ولګي چې په دې کلام کې په دې کتاب کې ماته الله رب العزت چې نو هغه سو ویلي دي او دا چې نو هغه هم فرض منصوب کې داخل دي. نو معلومه ده دینه ده شوله چې د قران هغه تفسیر د قران هغه ترجمه د قران هغه تشریح چې نه معتبره ده کم چې د صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین نه منقوله وي. د ځان نه چې کم تفسیرو کم امانه چې نو هغه د قران پاک وشوله دا چې نو قابل قبول نه ده. ولی صحالن کې صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین دور دی هغه اهل لسان دي په جبه باندې باقاعده چې نو هغه پوېږي د دغه باوجود دا غوي د الله د پیغمبر نه چې نو تپوس کوي کچر ته چې نو هغه دې سوي بیا خو الله پاک چې نو د پیغمبر ته داسې نه وي ويعلمهم الكتاب بیا خو هغه صحابه خو په خپل چې نه هغه په دغه جبه باندې پویدل نه الان کې قران پاک کې هم راځي چې نو هغه ومن يعمل يجزى به چا چې نو هغه کوم عمل کو پاغي بداته قشانتي بدل ملایږي. او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک دا مسلمه خبره ده کان عالمنا صحابه فرمایي چې زمونږ په ټولو کې د ټولو نه لوی عالم چې نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ. نو بیا دغه باوجود کله چې دغه آیات نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اوریدو نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي د الله پیغمبر چې هر سړی ته چې کم عمل کړي دغه هغه ته جزاء او سزا چې نه ملایږي. نو سیوا د انبیاء علیهم الصلوات والسلام نور خو په دنیا کې معصوم هیڅوک نشته. نو بیا به خو نو دا ډیره ګرانه نشي. حضور علیه الصلوات والسلام ورته فرمایل نه د دې چې نو هغه دا معنی ده چې کله چې نو هر عمل چې دا چا مې عمل یجزا به څوک چې کوم عمل وکړي دا غیب ورته جزا ملایږي. نو ته ګورې نه چا باندې تبر راځي چا باندې ټوخې راځي چا باندې سر درد راځي چا باندې چې نو خېټې درد راځي ان تر دې کته جا پخپه کې غنه هم لاړ شي. نو الله رب العزت دا د ګناهونو کفاره جوړي الله پاک په دې باندې د ګناهونو معاف کوي. نو مې يعمل يجزى به نبی رسول الله والسلام ورته تفسیر وکړو چې د دې تفسیر دقه دی. نو دی وجه معلومه ده شوله چې د دې باندې بدقه صحت چې تفسیر بچنه نو هغه دا کیږي او د دې تعلیم چې نو هغه بول ور کولای کیږي. ول حکمت او حکمت نه سم مراد دی. نو امام مالک رحمت الله علیه فرمای التفقه فی الدین په دین کې په حاصلول دې ته چې نو حکمت ویلې کیږي. بعضی حضرات وایي چې هر قول صواب هر برابر خبره چې نو هغه مقتضی حال موافق چې نو آیت حکمت ویلې کیږي. بعضی حضرات فرمایي چې حکمت نه مراد چې نو سنت نبویه احادیث مبارکه چې نو هغه مراد دی. حضور علیه الصلوات والسلام د احادیث مبارکه نه بغیر چې نو هغه د قران تفسیر علم یو شریعت ټول چې نو هغه نیمګړی دی. نو معلومه ده شو چې کم کسان دا خبره کوي چې موږ به صرف په قران عمل کوو احادیث مبارکه ته به ضرورت نشته دا سړی چې نو هغه په خطا باندې دی. کله چې تا قران چې نو هغه د لری احادیث مبارکه د لری کړل ته بیا د قران تفسیر په قران په سمج په دین اسلام باندې ته پوهیدل نشي. دا پر شرط ده دی هم دغه وجه الله پیغمبر چې نو هغه بارها کړه ته فرمایي چې نو تاسو باندې هغه دین هغه لازم دي چې په کوم باندې ما انا واصحابي چې په کوم دین او شریعت باندې زو زما صحابه دي. بیا الله پیغمبر فرمایي علیکم بسنتي وسنت الخلفاء الراشدين المهديين ويزكيهم او پاک کړ دی لره. نو دیله چې نو تزکیه نفس وکي نو څنګه چې نو هغه د ظاهر باندې پاکېدل دي د شانته د باطن هم پاکېدل دي. اوس د باطن د پاکېدلو د پاره داغه د پاره د نیکانو د صلاحو چې نو هغه مجلس شرط دی. دنیا کې ته سو ګوري هر فن کې دوه خبرې چې نو هغه لازمي څومره فنون چې هم سړی حاصلې پای کې دوه خبرې لازمي. نمبر 1 کتابو دغه فن کتاب. نمبر 2 دغه فن ماهر او استادو داغه صحبت. کله چې یو سړی فنون صرف ځکه کتابونه وای او د کتابونو د ویلو سره د داغه د ماهر سره داغه سره نه کینی د چرته هم استفاده نشي کېدی او نه څوک چې نه په دغه شیز کې ماهر غني. لکه مثال په تور کې جنو ډاکټر شولم اوس یو سړی د ډاکټر چې نو هغه
هغه عام د اوموپیتیک د الوپیتیک د څومره چې هم قسمونه دي. اوس په دې کې چې نو هغه یو سړی د دې ټول کتابونه وایي انګریزي کې ټول چې نو هغه ترجمه هر څه لیکل شوی او دی وایي چې زه ډاکټر یم او دغه ځای کې کلینیک وباسي او خلکو ته یې راځه څوک به ولځي څو پورې چې د چې نو هغه د دغه د ماهرینو سره ناس نه د هغوی سره خپل وخت نه لګولی د هغوی صحبت نه اختیار کړی. یو سړی چې نو هغه انجینرینګ کې دی اوس د هغې تمام کورسونه سبقونه هر څه وایي. یو سړی چې نو هغه یو به الفاظ دیګر زه به ته دې سیم نن سبا خدا چې نو هغه هر چا کې نه دی اوس دا شیز دی یو ښځه وایي چې ما خو ورده چېرته پخلی نه دی کړی خو نن چې نو زه تاسو له بریاني پخوم چې تاسو به وایي نه او ځان ته موبایل کې راواغسته او په هغې کې زر ډاونلوډ کړه. اوس هلته چې هغه ترور ورته څه وایي او دلته یې دا لیکي دی ځان سره ولیکي یا دغه کوي او بیا چې نو هغه پخې خطا کوي که نه کوي عموما چې دی نو هغه خطا کوي دی کړي چېرته نه دی نو دا به څه کوي نو دی کې دا ناس په پکار ده. هغه ورته وایي چې پیړه به داسې واچوي نن اوړه به واږې پیړه به داسې ووهي او بیا به په طبخي واچي دا به پخه شي نو اوس به دی له پیړه وهي څوک دې ته به دغه چل څوک په طبخي به څوک اچوي لاس یې اکثر په طبخي او پیړه چې نو په ځمکه پراته وي. نو د دې وجې نه معلومه دا شوه چې د هر شي چې دی نو هغې کې ماهر سره نه وي ناست دا نشي کېدی. نو دغه شان دین اسلام تزکیه نفسو د هغې دپاره چې نو د صلحاو نیکانو مجلس شرط دی او قرآن هم دغه ذکر کړی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. تاسو تقوا اختیار کړئ څنګه به ته اختیار کړئ تاسو کونوا مع الصادقین د صلحاو سره د نیکانو سره چې نو هغه شی اهدنا الصراط المستقیم موږ ته نیغه لار وښیي نیغه لار چې نو هغه خو روزانه موږ وایو نه اللهم فهدیناه النجدین موږ ورته نیغه لار ښولي. اوس نیغه لار باندې به څنګه راځي الله رب العزت چې نو هغه په خپل وایي نیغه لار باندې به تو الله راځي چې کله چې نو هغه تاسو چې وکړلو د نیکانو خلکو صحبت ته اختیار کو. نیغه لار صراط الذین انعمت علیهم هغه کسان چې انعام پکړی شوی دی او هغه تفسیر مونږ ویلو من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. نو چې کله ته د دوی چې نو طریقې اختیار کړه نو الله به ته دغه میلا شي طریقه دې نه اختیار کړي هغه پوره د هغوی سره ناسته دي نه د صحبت نه دی راغلی په دغې پورې چې نو هغه دا نشي کېدی. الله پیغمبر فرمان مبارک دی المرء مع من احبه په ورځ د قیامت به انسان د هغې چا سره چې نو هغه حشر کېږي د چا سره چې په دنیا کې د ده ناسته پاسته د دنیا کې د چا سره محبت او تعلق نو دې ته ویلی کېږي تزکیه نفسو ویزکیهم او پاک کړي دوی لره د رذایلو نه دغه شان د چې نو باطني کارونو باطني خبایثو نه حسد نه کینې نه بغض نه تکبر نه د ټولو نه چې دی نو هغه دی پاکېږي نو د دغه ټولو د پاکېدو وجه چې دی نو هغه صورت هغه د یو صورت دی چې دی د دغه خلکو سره کینی نو دی به خپل د هغوی ته خپله اطلاع کوي نو د هغې اطلاع موافق به د دی اصلاح چې دی نو کېږي. او بیا د الله تعریف وکړلو انک انت العزیز الحکیم ای الله تو زبردست او حکمت والا چې نو هغه ذات دی ستا ذات دا چې نو هغه د ټولو نه قوي ذات دی ستا ذات چې نو هغه د حکمت دی ستا په هر کار کې چې نو هغه حکمت دی. لکه مثال په تور کې نو هغه لیکلي په هر کار کې د الله جل جلاله حکمت دی. یو سړی چې نو هغه په باغ کې روان و د اوس به ام په دغه باغ کې چې کله روان ولو نو لاندې چې نو هغه ولدلې اوس غټې غټې انسانۍ چې نو هغه په شپول په جاړه کې چې نو هغه انښتې دي. اوس بری چې وکتل نو دوره غټ چې نو امان بره په ونه کې غټ ډډ دی بره غټ چې نو هغه څانګې دي په هغې کې دي نو چې کله دغه وکړه نو دی وی الله دا څنګه چله دومره غټې انسانۍ ته وګوره هغه په ځمکه پرته نه او ورکوټ هم دی د هغې دپاره دومره غټه ونه او د هغه بره چې نو هغه په هغې کې ځوړند دی ناڅاپه په هغې کې ام چې نو پرېږ شو په سر یې ولګېد. خدای پاک ته په خپل کار ښه پوهېږي ستا په هر کار کې حکمت دی. نو انک انت العزیز الحکیم الله رب العزت زبردست قوي ذات دی حکمت والا چې دی نو هغه ذات دی. الله د حکم چې نو هغه د حکمت خاوند دی. الله رب العزت چې کوم ترتیب وضع کړی هم په دغه ترتیب کې چې نو هغه خیر دی د دې نه ما سوا چې په بله لار اختیاري نو دې کې صرافت چې دی نو هغه نقصان او وبال دی. ربنا ای زمونږ ربه وبعثو ولېږې فیهم په دوی کې رسولا یو رسول پیغمبر منهم د دوی نه یتلو چې هغه تلاوت کوي علیهم دوی ته آیاتک ستا آیاتونه ویعلمهم الکتاب او زده کوي دوی ته کتاب والحکمت او احادیث و حکمت ویزکیهم او پاکی دوی انک بشک تو انت العزیز هم تو غالب الحکیم د حکمت خاون یې.